نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سامعین محترم مکرم، نن سبا بیماریان ډېرې زیاتې شوي دي، روحاني بیماریانې، جسمانی بیماریانې. لیکن په قرآن مجید کې چې څرنګې د روحاني بیمارۍ علاج موجود دی، دغرنګ د جسمانی بیمارۍ علاج هم موجود دی. زمونږ په معاشره کې ځای په ځای مونږ وکته، هر ځای کې په هر انسان باندې دا یو سپومې راوتي. مونږ ورته سپومې او هر انسان هر ژبې والا ته خپل خپل یادوي چې څه ورته ویل کېږي. دا سپومې چا په مخ راوتي، چا په لاس راوتي، چا په خېټه راوتي، یا داسې ګنده ګنده دانې راوتي. هغه ګنده ګنده دانې په دې تندي باندې راوتي، په دې مخ باندې راوتي، پوزه باندې راوتي، په دې لاسونو باندې راوتي. هغه ګنده دانې چې هغې سره هغه ته ډېر تکلیف میلاویږي، هغه علاجونه کوي، بیا ډاکټرانو پسې ګرځي، هسپتالونو پسې ګرځي، لیکن هغه علاج کله وشي او کله ونه شي. او موږ وایو چې په قرآن مجید کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ارشاداتو کې د هر څه علاج پروت دی. څرنګه چې د روحاني بیماریانو علاج پروت دی، دارنګ بیا دغه جسمانی بیماریانې چې کومې ما وښودلې چې بدن ته ټول ډک شوي وي، د هغې بیمارۍ دغه علاج هم پروت دی، لیکن هغې ښودل پکار دی. د بخاري شریف حدیث دی، حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې کله به یو انسان باندې د سپومې راوتې وي، یا د وړې وړې دانې راوتې وي، یا د ګنده دانې راوتې وي، د سپینې سپینې ناونو والا دانې راوتې وي، او دې ته به انسان ته به تکلیف و د دانو نه، د سپومې نه به دا تکلیف وته. هغه کس به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تشریف راوړلو او پوښتنه به یې ترېنه وکړه چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا راته دم کا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هغه دم ویلو، او هغه دم یې په کومه طریقې سره ویلو، هغه طریقه به زرن تاسو ته انشاءالله الرحمن وښیمه. دا د صحیح کتاب بخاري شریف نه دا خبره ثابته ده، او د حضرت عایشې رضی الله عنها راوي ده د حدیثو، او هغه طریقه به درته وښیمه چې کومه طریقه نبی کریم، نبی مهربان، عقای مولا احمد مصطفی، احمد مجتبی، امام الانبیاء، امام المتقین، سرور مدینہ، سرور سینہ، باعث تخلیق کائنات، فخر موجودات، شافی محشر، ساقی کوثر، سید الاولین والآخرین، امام المرسلین، خاتم النبیین، حضرت آقا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کم طریقه مونږ ته ښودلې ده، او په کومه طریقه به چې مریض دمولو، هغه طریقه دا ده. انشاءالله په کمنټ کې به دغه وظیفه بیا موجوده وي. هغه طریقه دا ده، هغه وظیفه دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د خپله دا ګوته د شهادت، دا ګوته دا به یې داسې په توکو سره لونده کړه، او بیا به لاندې په خاورو سره مټي سره ووله، او بیا په هغې باندې به دا دم شروع کړو. 11 مرتبه یې په دا دم ویلو، 11 مرتبه یې پر باندې دا وظیفه ویله: بسم الله تربت ارضنا بریقة بعضنا یشفى سقیمنا باذن ربنا. او بیا هغې باندې به چوف کو، او هغې نه بعد به په هغه سپومې باندې، هغې دانې باندې، په مخ باندې سپوم دی، دانې دي، بدن باندې دي، په هغې باندې به داسې کېښودلو. دغه وظیفه به یې کوله. انشاءالله جلدي سره به زر سره به هغه بیماري ختم شو، او د هغه بیمارۍ نه به هغه انسان ته نجات میلاو شو. نو دغه وظیفه چې ما او تاسو په خپل لایف کې زندګۍ کې راولو، نو انشاءالله ډېره فایده به ورسېږي، او دغه وظیفه به کمنټ کې موجوده وي. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.